अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान इंतकाल कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मलगरो दासी किस्म ته ویډیوګانې یا خود ډي چوک والا او یا د خیرمنډې پیداوار چې وي هغې دا ایډیټینګ کوي او بیا شیر کوي چې ګینې نو بایګانو په دې کارونو باندې نشي خلاصېدلی. اوس چې دی یو پروپیګنډه جوړه کړې ده، راشئ دا یو ویډیو در سره لږه مکمل وګورئ د یوتیانو، هغه یوتیانو چې حرمونې دي ټریان کې بای یوت یې هغو یو ټرینډ جوړ کړی دی. ما ته رنګ وشو چې بلاله مولانا صاحب ریشا وفات شو، ما ورته مړه خدای دې بنده کاسي په زول بکواس کې. نو بیا دا ویډیو مې چې وکتله نو ما وی چې یاره د حرامیانو د حرامیتوب پن لږ وګورئ، راشئ د حرامیانو د حرامیتوب در سره لږ وګورئ، پس د هغې نه زه بیا د حرامیانو له څه په بله طریقه جواب ورکوم. لاول راشئ د حرامیانو د پوره حرامیتوب وګورئ. अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान इंतकाल कर गए हैं। फैजुल्लाह आगाह कीजिएगा, निहायत ही अफसोसनाक घड़ी है। मौलाना फजल रहमान कटिंग तम के ख्याल दे जी बिल्कुल ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। आज इनका इंतकाल हुआ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे, वो अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहे और आज उनका इंतकाल हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद सोमरो ने तस्दीक की है। مونږ دا نه وایو چې ګینې مولانا صاحب به نه مري، خو نه بلکې په پاکستان کې چې کومه پارټي ده پروپیګنډا ټریننګ انسټیټیوټ یعنی پی ټی آی پروپیګنډا ټریننګ انسټیټیوټ والا 11,000 کسان صرف د دې دپاره برتي کړي دي چې تاسو به د سیاستدانانو او خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف داسې قسم ته افواګانې او داسې قسم ته پروپیګنډې جوړوئ چې د خلکو د اسلام نه او د مسلمانۍ نه زړه موړ کوي. نو هغه د یهودو چې کم میشن دی ماشاءالله پی ټی آی والا ښه په صفایۍ سره هغو ته ضرورت نشته دی. اسلام ته دومره نقصان کله کفارو نه دی رسولی لکه څومره چې ورته منافقانو رسولی دی چې دا ځان ته مسلمانان وای او دا کوي د کفر کارونه د دې د پروپیګنډا ټریننګ انسټیټیوټ والا چې کومه پارټي ده د هغو دې پروپیګنډې ته هم خیال دی. نو پی ټی آی والا په دا باندې نه خلاصېږي، پوه شولې. چېرته کې ښه کار وکوئ مړه، چېرته د غیرت کار وکوئ. دغه چې کوم ډي چوک ته تللی وي د هغې هغه نسل راغټ شوی دی، هغه اوس په 100,000 او په 1,000 روپۍ باندې برتي شوی دی صرف په سوشل میډیا د پی ټی آی دفاع کولو دپاره د علما کرامو دشمنۍ دپاره براه راست جنګېږي. نو هغه ارمونې نسل اوس دا دی چې دی دا پروپیګنډه یې وکړله. نو بچو په پروپیګنډو باندې خو چې دی جمعیت نشي کمزوري کولی. جمعیت یو مضبوط قوت دی او انشاءالله ستاسو به هره ناکامه پروپیګنډه مونږ ناکامه کوو. الله هم تباه و برباد که امین.